د روژې باره کې څو مسایل. اول دا که یو سړی مکمل ورځې بېهوشه شو، دې سړي باندې د روژې والا قضا څه دی هغه لازم او واجب نه دی. بل که یو سړی د صبح صادق نه بعد همدارنګې ټوله ورځې بېهوشه و او بیا ماښام څه دی هغه ته هوش راغلل، یعنې هوش کې شول، د دې سړي والا روژه څه دی دغه ادا شوه او دا روژه یې وشوله. فتاوی علمگیری جلد 1 صفحه نمبر 195 کې دا خبره لیکلې ده. بل که یو سړی استنجا وکړي، یعنې غټه استنجا، نو د هغه اوبو اچولو ضرورت نشته دی چې یاره سړی وي چې دې سره روژه خرابېږي یا څه نه، بلکې د هغه اچولو ضرورت نشته ځکه چې هغه موضع حکنا چې کومه دی هغه ته نه رسېږي، نو دې سره روژه نه خرابېږي. احسن الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه نمبر 436 کې دا مسله لیکلې ده. بل دا یو سړی که صبح صادق نه پس د سفر اراده وکړه نو دې دپاره روژې ماتول چې دا جایز نه دي. احسن الفتاوا جلد 4 صفحه نمبر 447 کې دا مسله لیکلې ده. بل دا یو سړی ډریور وي او د هغه کوم سفر دی دغه سفر یې د 78 کیلومتر نه او همدارنګې یا د 48 میل نه زیات و، نو بیا دغه سړی چې دی د سفر ښاري سفر حسابېږي. که دغه روژه پرېږدوي نو دا پرېږدولی شي، روژه د منع سي. اگر که دی سفر چې دا همیشه دپاره یعنې مسلسل هر ورځ سفرونو کې وي نو بس دا روژه ټیک دی ماتولی شي. او بیا دا که دا روزانه په سفرونو کې وي قضا به څه طریقې ساتي نو بس ټیک دی، بیا د ژمي موسم کې یخ کوم سردي موسم وي هغه کې بیا روژه وساتي، نو د یو قضا راوړي ځکه چې ورځې هم وړې وي او تکلیف هم ورته نه وي، ګرمي هم نه وي، نو بیا د هغو ورځو کې روژه وساتي. بلکې یو سړی پوره روژې میاشتې کې لیونی شو، یعنې لیونتوب ورباندې راغلل او دا ټیک نه شول، نو دې باندې هم د روژو والا قضا نشته دی. بل د روژې میاشتې نه مخکې اکثر خلک دا طریقه کوي چې روژې میاشت راځي هغه نه مخکې 2 3 یا یوه ورځ مخکې روژې نیسي، نو دغه روژې د دې نستل چې دغه صحیح نه دي. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 496 کې دا خبره لیکلې ده. بل که یو سړی د 4-5 ګنټو دپاره روژه نیسي نو شریعت کې د هېڅ حیثیت نشته دی. مثال مازدیګر نه واخله ماښام پورې یا ماخوستنه په ماسپښین نه ماښام پورې، نو دې شرعي حیثیت هېڅ هم نشته دی. او دا خبره فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 3 صفحه نمبر 340 کې لیکلې دی. بل یو سړی د هغه څخه د رمضان میاشتې کې روژې قضا شوي دي خو څه عذر په بنا باندې عذر د وجې نه ورڅخه پاتې شوي وي، نو دغه اوس د سردي موسم کې په ژمي موسم کې دغه روژې نیسي نو دا روژې دې صحیح کېږي او ثواب کې هم څه کمی نه رسي. دا خبره لیکلې ده فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 499 کې لیکلې ده. بل که یوه ښځه وي هغه ته محوري بیماري راغلل یا نفاس و، یعنې هغه څه بچی پیدا شي، نو هغه صورت کې بیا د دې روژې نه کېږي، روژې دې بیا نه نیسي. بل که یو سړی دی په هرې سره روژې کې خوراک څښاک کوي نو دا نور کسان یې کسي، نو دې دپاره بیا دې کې 2 صورتونه دي. د کوم سړی چې په هرې سره خوراک څښاک کوي دا سړي ته به کتلی شي که دغه ډېر کمزوری وي نو سړی چې کسي داسې یاره دا همداسې که روژې نیسي نو ډېر په تکلیف سره دا ماښام پر روژه پوره کوي، نو بیا دې سړي ته یل نه دي څه ونه یې دا ورته بهتره خبره دی. او که یو سړی ښه تندرست و برابر و هر لحاظ سره نو بیا دې سړي ته روژه یادول چې دغه بهتر څه، بلکې علماو لیکلي فتاوا لیکلي دې سړي ته بیا روژې یادول چې دغه واجب دي، لکه فتاوا علمگیری جلد 1 صفحه نمبر 202 کې دا خبره لیکلې ده. او بل دا مسله دی چې ډېر خلک د مسواک باره کې تپوس کوي چې یاره مسواک سره روژه ماتېږي او که نه ماتېږي،
نه مسواک سره روژه نه ماتېږي. او بل دا تپوس کوي یاره دا کوم ناڅه عام طور باندې د کوم پلاستیک کې مسواک بند وي دي کې داسې یو خوشبویي قسم یو ذایقه شوندې اچوي کې هغه ذایقه بیا محسوسېږي خولې کې، نو دې سره هم روژه نه خرابېږي بلکې دې سره هم روژه مسواک په روژه کې دا صحیح دي. لکه دا خبره لیکلې فتاوا علمگیری جلد 1 صفحه نمبر 199 کې دا خبره لیکلې دي. بل یو سړی که سخت کار د وجې نه خپله روژه پرېږدي نو سخت کار د وجې نه روژه پرېږدولی نه شي، هم بلکې دا طریقه پکار دی چې کوم ټیکهدار وي یا کوم مالک سره کار کوي نو هغه ته پکار دي چې کار کې د ورسره نرمي کوي. دا خبره ګڼو فتاوا لیکلې دا روژه دې د وجې نه پرېږدولی نه شي یا زه کار کوم روژه پرېږدي، نه روژه نه پرېږدي. خو مالکانو ته دا خبره لازمي چې ټیکهدار وي همداسې مالک وي چې روژې کې د نرمي ورسره وکړي چې دا روژهدار ته تکلیف نه وي. بل یو سړي سره روژې قضا شوي دي یا منځونه قضا شوي دي هغه په سر بل څوک د دیاله قضا راوړي نو دا قضا یې دیال نه صحیح کېږي. پرون مو خبره د فدیې په مسایلو کې بیان کړې وه، نو هغه د بیا اوري هغه کلیپ هغه ځای کې د بیا ملاحظه کړي چې هغه دپاره بیا څه طریقه کول پکار وي.